بچي راته ته ولګي نه مړه کېږي. خلک دا وایي چې دا رشته کوي. زه خو رشتې له نه یم راغلی، زه خو دې له راغلی یم چې زما بچي نهار دي، روټۍ نشته، په ما ډېرې سختې تېرېږي. لوريانې راته خبرې کوي، ته به راتلې یو خلک وي رشته دار لوريانې مې مادري دغه هېڅ خلګنې به خبر شوي راته به لوريانې په کور کښېنئ. ګرانو کتونکو سلامونه کوم. ملب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن ته دغه بېوسه خلک راځي. ګرانو کتونکو موږ داسې تپوس وکړو چې لوریانې دې څو دي او لوریانې دې ورکې، او وایي چې هر چېرته ښه رشته راشي نو بلکل یې ورکوو. خو خلکو بس بیا یې د اسمان په مخه راغستي، څوک دا نه وایي چېرې د دې زنانه اووه لوریانې دي، دوه یې کچ ماشومان دي، دا ضرورت له راغلې ده، امداد له راغلې ده. د کور کرۍ نشي ورکولی، د بجلی بل نشي ورکولی. دلته کې چې راځي نو کرۍ را قرض کي، نو اوس ما ته دا وایي هغه ویډیو ډیلیټ کړه چې په هغې خو زه د خلکو تنګ کړی یم او صرف د خلکو ته میسج ورکوم، نه خرې پرې تېرېږي. نو خو امداد ورسره کولی شي، الله سره ښه کول دي. امداد له راغلې ده، د ویډیو ته چې راغلې وه جسټ امداد له راغلې وه، امداد ورسره وکړې. څه ویې په دې؟ زه دا ویل غواړم چې زما خاوند مړ دی، زما واړه ماشومان دي، ما سره د روټۍ درک نه لګي، زما کرۍ جمع ده، زه مړه کېږم، په خپله مې ټایفایډ او جوړونو بیماري ده، بچي راته د ولګي نه مړه کېږي. خلک دا وایي چې دا رشته کوي. زه خو رشتې له نه یم راغلی، زه خو دې له راغلی یم چې زما بچي نهار دي، روټۍ نشته، په ما ډېرې سختې تېرېږي. لوريانې راته خبرې کوي، ته به راتلې یو خلک وي رشته دار لوريانې مې مادري دغه هېڅ خلګنې به خبر شوي راته به لوريانې په کور کښېنئ. زه ډېره بېوسې نه دلته راغلی یم، مجبوره یم چې زه دلته راغلی یم. ګرانو زما کور کې د کتونکو روټۍ درک نه لګي، بچي مې د ولګې نه مړه کېږي. ګرانو کتونکو د یو مور دغه جړا، دغه سویلي، دغه اوښکې تاسو نه امداد غواړي، تاسو نه امداد غواړي، تاسو نه تعاون غواړي. په دې باندې زه د موبایل نمبر اچوم او صرف امداد دپاره ورته کال وکړئ، صرف د امداد دپاره ورته کال وکړئ. نه یم راغلی، زه امداد لپاره راغلی یم چې ما سره لاس امداد وکړي. زما سړی نشته، زامن مې واړه دي، زه ډېره بېوسه یم. او دا کومه خبره ده چې زه واده وکړم نو بیا به سره امداد کوم، چې ته ښځه وکړې نو ستا ښځه بیا بل څوک ساتي، هغه بیا ستا کار دی چې ته به د هغې امداد کوې. او دا رشتې په ټلیفونونو کېږي، دا په هوا دوا کې کېږي. زه ډېره مجبوره یم، زما نن درېیم ورځ ده، داسې یم چې مړه کېږم، ساه مې اوسي. ما دا ویډیو مجبوري نه کړې ده چې زما بچي نهار دي، ما سره کرۍ نشته دی، ما ته مالک وایي کور اسکار کړه. په دې حالاتو کې دا مور چې کومه ده په دغه بچیانو باندې سکول وایي، ښه په دې غریبه غریبۍ کې چې په پردي کور کې خدمت کوي، دا دومره حقداره ده، دومره حقداره. هو بدقسمتي یې دا ده چې په برخه کې ده، یعنې دومره حقداره ده چې د دې کور ما لیدلی، دې له ما په روژه کې خوراک وروړی، داسې ده که نه؟ او بلکل ولې نه بچي. دا اوس په دې ماښامي ټایم کې چې دا راغلی ده، دا اوس صرف دې له و چې دغه ویډیو مې ډیلیټ کړه او بلکل یې وله ډیلیټ کوو، په دې وجه ډیلیټ کوو چې هر سړی دغه کال نو ما رشتو لپاره ویډیو نه ده کړې، زما کور کې بچي نهار دي، روټۍ نشته، په ما کرۍ ژبه نه زه لیونۍ کېږم، زامدن زما نشته دی. او نوره چار به ترې نه اچوي، خو په داسې طریقه نه چې ټلیفون باندې ښه زه ورسره خبرې کوم، راشي زما دفتر دی ما سره کښېنه که نه، زمونږ څه مطالبې دي منئ هغه ومنه به ټیک ده، چې تا له په خپل کلي کې نه درکړي زه له 400 نه څنګه درکړم یا د پېښور نه څنګه درکړم. او ته کې دویم واده ما سره پیسې نه وي، کنې زه سهار پرون راتلم، لا اله الا الله محمد رسول الله، چې ما بل چا نه اوس پیسې واخیستې مې، زه دې روډ له ځان رسم چې بچې دغه ویډیو ډیلیټ کړه، زه مجبوره نه راغلی یم، زه بېوسه یم. ګرانو کتونکو مدد ورسره وکړئ، ښه په دې سره صرف د امداد دپاره وکړئ، زه په دې نمبر ویم ضرور ورسره مدد وکړئ.